أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. ذو شريف النور. بما محترمو مسلمانو انبیاء علیہ السلام فرائض دي هغه فرائض الله رب العالمین په قرآن مجید کې په ډېرو ځایونو کې بیان کړي دي. سورة بقره کې دي بیان شته، سورة ال عمران کې شته، دا اخیر سورتونو کې بیان شته. او هغه څلور چې کوم شیل شوي دي هغه څلور فرض دي، څلور کارونه، څلور فرایض چې هغه به دا انجام کوي، دا به اوس راځي. هغه د کې څلور ځای بیان کړي دي او دي څلور. اول هغه د عقایدو اصلاح ده. د الله تعالی کتاب په خپل امت ته ښیل دي. نو په کتاب کې دلایل دي، عقاید دي ورکي، نشانه دي ورکي. تاسو وګورئ د قرآن مجید یمن نه ګورئ، اخرت باندې دي کې وري الله تعالی په وحدانیت باندې دلایل قایم کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې دلایل قایم کړي. نو هغه کې عقاید دي، په آخرت به دلایل قایم کړي. دویم شی هغه تزکیه ده چې کوم خلکو به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا انبیاء علیه السلام مخکینی پیغمبرانو سره ملګرتیا اختیار کړله، هغو تزکیه به یې کوله. خلک به مخکې ډېر ګډوډ وو، خو چې کله به پیغمبر سره ولګېدو د هغه لار به اختیار کړله، هغه به د اصلاح او تربیت وکړو، هغې سره به د هغو ډېر زندگی بدالی شوی. اللہ تعالیٰ ذکی فرمائی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر چې بشکه چې تاسو د مخکې ډېر په صحیح ګمراهۍ کې خو د پیغمبر د وجې نه د صحیح ګمراهۍ نه او د هغې د هغه فسق او د فجور نه تاسو سره ووتلی. دریم شی د کتاب حکمت کې د کتاب کې چې څه احکامات و هغه به یې تشویل، حلال حرام. او څلورم شی هغه به دې ته د هغو په هغو شیانو باندې اچولو دپاره چې کوم اعمال پیغمبر الله تعالی کوم حکمونه کړي دي هغه به څنګه ادا کوي، دې کې ترغیب یې ته ملاو شي او ترغیب سره سره هغه به کوي څنګه طریقې به تابع شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی حکم دی لمنځه وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه موږ ته وجه موږ داسې کوي. او به د هغې لمانځه چولو دپاره قرآن مجید کې هم حکمت موجود ده، په حدیثو کې حکمت موجود ده. دا به یې تشویل. او دې کې اهمه شی الله رب العالمین تزکیه ګرځوله ده، ځکه چې د انسان جذبات صحیح نه وي، د انسان سترګې صحیح نشي کېدلی، د صحیح رسونه به صحیح نشي کېدلی، رسونه به غلط به کوي. نن سبا تاسو وګورئ ډېر زیات وسایل دي، جزونه راغلو او موبایل دي او دا ټول سلطنې دي. مخکې به ته چې ټیچ استوله وشتي به دې ولیکل، هغه به لاس به ورېږدله، یا شل به ورته ته ځواب ورتللو. نو دا ګران کار و. اوس دغه دا تلیفون ته وکړه، هلو بس تو خبره وشوله، تو خبره یې ورسېدو، جواب ته میلاو شو. دومره اساني مخکې وکړه، دا اساني دغه وخت کې اساني ډېره پیدا شوې ده. مخکې به ته تلې هلته به خلکو په کال نه به تیاري کوله، کال سفر به یې کولې، دغې علاقې خلکو به تلاړو شو غریبان سره، ډېر بزرګان پاتې شوي دي، حج یې نه ده کړی، تلا به نه شو.
طریقې جارې بنوي ته اوس نن روان شه شپې ورسېږه سبا روان شي د کې ده شپه هلک کې طواف کېږه اسانۍ جوړې شوې تاسو ګورئ د اسانۍ خو دا وسایل نه موږ وخت فایده ونه اخیستله ویلي چې موږ هغه مادي پیدا خو موږ واخیستله خو موږ زړونو کې موږ د دې هغه کار نه واخیستو چې زه په انسان په جوړ شه حالانکې دا خو موږ دپاره ډېره عیبت خبره وه اسانۍ موږ ته پکار وي خو اسانۍ موږ ته مله ونه شوې ویلې چې زړونه مو خراب شوي دي دغه اتفاق راغلو توپه راغله بم راغلو نو دا د موږ ټول د هلاکت ذریعه وګرځېدو نو دا وجه دا ده چې د موږ زړونو کې هغه د خیر بل دپاره د یوه خیر جذبه وه هغه نشته ده که نو دا شیونه څه بد شیونه خو نه وو دا خو د ایجادات وو خو دغو ایجاداتو نه موږ هغه کار ځکه به واخیستو چې زموږ زړونو کې خپله کار موجود ده نو که زړه صحیح وو لاس دې صحیح ده پښې دې صحیح کار کوي سترګې صحیح کار کوي مال دې وګټلو په صحیح طریقې به ګټې چې به خرڅوي صحیح طریقې سره به کوي او دا ونه کېږي چې تا تزکیه شوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خبردار د انسان په وجود کې یوه ټوکړه ده که هغه ټوکړه صالحه شوله جوړه شوله د هغې جذبات صحیح شولو نو ټول وجود صحیح شولو د تا غصاب و به د الله دپاره وي هغه به کې به د خلکو خیر وي د تا هغه تورې کې هغې کې به د خیر وي چې که توره وچلوې هغې کې به امن رسي هغې کې به رحم رسي خلکو هغه به د خیر ذریعه ګرځېږي د تا مال چاته وي چې هغه به د خیر ذریعه ګرځېږي چې چاته ورکول کوي هغه به د خیر ذریعه ګرځېږي هغه دپاره به خیر وي نو ټول به خیر وي ځکه چې تا وجود کې دننه خیر پروت ده ځکه د خیر ده او خدا نه خواسته که هغه ټوکړه خرابه شوله نو دا ټول جسم به تا برباد شي دا ټول اعمال تا چې وځي هغه بد هغه ښه عمل نه وي فاسد عمل به وي که لمونځ دې وي ریاکارۍ دپاره به وي که صدقه دې وي ریاکارۍ دپاره به وي چې سترګې اوچتوي غلطۍ به اوچتوي او چې چا سره ښېګړه کوي نیت به دا کوي چې سبا ته مو سره ده په ډبل ښېګړه کوي نو دا هغه تا نیت خرابۍ وجه نه تا ښه عملونه او کې فساد راغلو فساد کله ټول بدن تا برباد شي بیا الله تعالی فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا هغه شرط څه ده الا وهي القلب خبردار هغه زړه ده نو انبیاء علیه السلام چې تزکیې محنت وکولو په زور یې محنت کولو او الله رب العالمین جل جلاله د دې درمدار د فلاح په تزکیې دې وجه نشه ده چې سړي عملونو کې قدر یار کړل شي لمونځ به کوي د الله دپاره به نه وي میدان کې به کلک ولاړ وي تختې به نه خو داسې به خیال وي چې ما ته خلک بهادر نه وایي لوی عظیم کار ده چې شاید میدان جهاد کې ودرېږي کلک خو یو د الله دپاره ولاړ ده یو دې دپاره چې بیا به ښځې خبرې وکړي خلڅې هغو دپاره کوي یو سره ده هغه مال خرڅ کوي د الله دپاره د خپل رنګ ده یو هغه سره ده چې هغه مال د الله دپاره خرڅ کوي خپل رنګ ده نو دغه ځکه الله رب العالمین جل جلاله فرمي والله يحب الصابرين الله تعالی صابران پسند کوي محبت ساتي سره دا نه ویلو چې والله يحب المصلين المزون کوونکا الله ته محبوب ده ځکه چې المزون کوونکا داسې کېدلی شي چې هغه د ریاکار وي نو الله رب العالمین خو رب ده هغه خو د موږ نن نه خبر ده نو هغه موږ ته د انسان جذبه شي چې جذبه یې چې کله صحیح وي د جذبې قدر ده الله سره الله تعالی تاسو موږ ته نه ګوري موږ چهرو ته نه ګوري موږ صورتونو ته نه ګوري موږ عملونو ته نه کسي الله تعالی موږ زړونو ته کسي موږ هغه زړونو مطابق چې کوم ښه اعمال دي هغو ته کسي هغو قدر ده الله سره نو دا